دغه یو څو ورځې وې د شاهد افریدي ملګرو هغه ختمېدو واله دی. نجم سیټي چې هغه سره کومه معاهده کړې وه ملګرو نو هغه هم دغه یو څو ورځې وې دا یو څو میاشتې وي. څنګه چې شاهد افریدي کله چیف سلیکټر شو هغه خپله دا اقرار کړی و چې یاره دا کورسۍ چې کومه ده دې هېڅ پته نه لګي چې څه ټایم کې به ترې مونږ لویږو او څه ټایم ورته راخیږو. نو شاهد افریدي معاهده ختمېدو واله د چیف سلیکټرۍ نه ملګرو شاهد افریدي ختمېدو واله دی. اوس یو نوی باغدوړ به شروع کیږي او ټول به حیران وي چې یاره آیا څوک به راځي چیف سلیکټر. نو چیف سلیکټر خو به راځي ملګرو د نجم سیټي په خوښه باندې ځکه نجم سیټي چې کوم دی هغه چیرمین دی. بیا د نجم سیټي چې کومې فیصلې دي نو هغه هم حیران کن دي. دلته کې یو ځلې بیا پاکستان کرکټ ټیم چې کوم دی نو په هغه کې هم پوره سیاست روان دی. بیا د بابر اعظم حوالې سره هم ډېر مختلف قسم خبرې راځي. یوه ویډیو هم په سوشل میډیا ډېره زیاته وایرل شوې ده او بیا په هغې باندې ریاکشن چې کوم دی نو هغه انډیا والا کړی دی چې یاره بابر اعظم د جینکو سره خبرې کوي. نو د بابر اعظم هم خپل ژوند دی د هغه خپل لایف دی. که چېرته یو ویډیو مخې ته راغله نو د دې دا مطلب نه دی چېرې بابر اعظم بس نعوذ بالله توبه استغفار هغه فرشته ده هغه به بالکل د چا څه خبرې نه کوي ځکه چې په هغه باندې د کرکټر نوم پروت دی. نه د دویم خپل ژوند دی هغه به چېرته یو 10 منټه یا 15 منټه چا څه خبرې کړي د ویډیو سیټ کې تاسو ته ښکاري حالانکې په دې ویډیو کې څه خبرې هم نشته دی چې هغه داسې الفاظ استعمال کړي چې یاره هغه ټیک نه یا د جینۍ سره خبرې کړي. داسې څه حقیقت په دې خبره کې نشته دی خو یو څو سیکنډه ویډیو هغه د انډیا چینل والا راغستې ده او په هغې باندې مختلف قسم کمنټس کړي دي او دا الفاظ یې استعمال کړي دي چې بابر اعظم د کرکټ سره سره بهر هم ډېر جارحانه بیټینګ کوي. نو دا د انډیا والا سازش دی د هغوی دا کوشش دی چې یاره بابر اعظم په پاکستان کرکټ ټیم کې دغه یو کنګ بابر اعظم دی څنګه چې تاسو کتلی شئ ملګرو محمد عامر چې د انډیا ټیم ته ډېر زیات پریشان و. نو محمد عامر ته په څه طریقه باندې سیسټم برابر کو هغه د ټیم نه په دومره ینګ عمر کې هغه ریټایرمنټ واغستو هغه مجبوره شو. دلته پکې څه د پاکستان چې کوم غټ عهدهداران وو هغوی پکې شامل شو څه د انډیا د طرفه زور و. نو نجم سیټي چې کوم دی ملګرو نو دا د ځان سره نوټ کوي چې دا سړی چېرته هم د انډیا خلاف الفاظ نشي استعمالولی چې انډیا څه غواړي نو هم هغه به کیږي. نو د انډیا والا لا اولنی دا کوشش دی چې یاره بابر اعظم د ټیم نه پسې چل باندې بهر شي. نو د هغه کیپټنسي چې کومه ده هغه هم په خطره کې دا ویلی کېږي ده چې یاره نجم سیټي دا پلیننګ دی چې بابر اعظم د کپتانۍ نه بهر کړي. نو چې بابر اعظم د کپتانۍ نه بهر شو ملګرو نو د هغه به هم خپل هم زړه وچ وي چېرې زه پرفارمنس کوم ما ته په درنه سترګه باندې نه کتلی کېږي. څنګه چې د نجم سیټي تاسو وکتل ملګرو د هغه ډېرې عجیبه فیصلې وي. شان مقصود یې وایس کیپټن واغستو حالانکې دغه وایس کیپټن چې کوم و هغه په اولنو 2 میچونو کې د سره و نه د نیوزیلینډ خلاف. دا څه د نجم سیټي د شان مقصود د پلار سره ډېر نږدې تعلق دی. نو سیاست دی ملګرتیا ده ورورولي ده او یو سیسټم نه روان دی. خو زمونږ زړه روغ مونږ وایي زه شاهد افریدي راغلی هغه ډېرې ښکلې فیصلې مخې ته راوړې ډېر هیټینګ یې شروع کړو. نو محمد عامر باره کې نجم سیټي غالبا چې د هغه سره لینډ برابر دی نو کیدی شي چې محمد عامر راشي. نو شاهد افریدي د شرجیل باره کې ویلي شرجیل هم پته ونه لګي د شرجیل باره کې مونږ داسې ښه خبر وانه ولیدو چې او هغه به خامخا ټیم ته راځي. نو دلته نجم سیټي الله دې خیر وکړي خو ټیم چې کوم دی نو بیا د سیاست په لپیټ کې راغلی بیا اوس نوی باغدوړ شروع شو چې یاره نوی چیف سلیکټر به څوک وي. نو د هغې دپاره به مونږ خپل نومونه مخې ته راوړو شعیب اختر شو محمد حفیظ شو یا داسې نور ډېر ښه ښه کلاړیان چې هغوی پوهیږي. نو تاسو په دې کې کم یو خوښ دی چې یاره دا چیف سلیکټر شي کمنټس کې مونږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ او آیا شاهد افریدي دغه یو څو ورځې تاسو باندې څنګه ولګېدې او آیا تاسو په دې حق کې چې شاهد افریدي د چیف سلیکټرۍ نه ختم شي او که نه. کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړي. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. ما نوید رحماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. تاسو زما په دعاګانو کې هر وخت د لوی الله